دا خبره به نه شو عاملکم معامله المال لکه تنګ سړی چې سره معامله کې حتی تملو فتترکو ستاسو به خپل ستړي شي به مال پرې د نسخ خوان کې د فیم لكم ان تاخذ مما تطيقون یا ما تطيقون الدوام عليه کوم شي باندې دوام کول شي ما خپلوي په دې طریقې سره لیدوم ثوابکم له لكم دی غول ثابت است به دایمي او فضل علیکم دی غول فضل کرم. وعن انس رضی الله عنه قال جاء ثلاثة رهط الى بيوت ازواج النبي صلى الله عليه وسلم درې کسانو د پیغمبر سم کورنۍ ولا خلق ترال نه خزو غیر نه تپسونه کولو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام معلومات کول چې د پیغمبر سم عبادت څه طریقې سره دي څه طریقه د څه شی ډولې د عبادت او غیره څه طریقه د نه د وغیره د شی نه تپوس کولو يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فلما أخبروا شكلا وتخبري أخذ ليشوي كأنهم تقالوا هذا سيخكرش لك دودا كم وغانا لغويل شياسي پیغمبر سنخو پیغمبر دي دا خدای نازنین دي د خدای دومره عبادت او ضرورت نشه خبري خو مونږ ته پاتې چې مونږ به عبادت ډیر کوو دا حضرات عثمان بن مزون و غیره نشت عبد الله بن عمر بن عاص و غیره نور څوک کسانو وقالوا بي چې اين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم چرته مونږ او چرته پیغمبر علیه السلام قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر غته خو چې کوم رستنی او مختنی خلاف اولا کارونه دي اغه ملما پکړی شي د لغزش اجتهادي او غیره نو نور به شو شي او خو څه ګناونه نشته. قال احد يبكي اما انا فاصلي الليل انا بټول شپې منځونه کوم ابدا نرمشه د سیوید بشپینار ساتي د سی کوم چې خډر عبادت ځان تا وکما. وقال الاخر بل بكي وانا اصوم الدهر زب ټول عمر روزي ستم ولا افطر روزي بس نه متوین افطار بنا کوم سیوا دي مخصوص ورځونه مثلا. وقال الاخر بل بكي درمش وانا اعتزل النساء ز خزن لري وسم فلا تزوجوا ابدا بس ود نکاح نه کوم. وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهم پیغمبر صندوق خلق تر د تشریف راوړ فقال بيتي انتم الذين قلتم كذا وكذا ما کسانی د خبریم کړي اما والله ان لا اخشاكم لله تاسو نه ډیر خدای پاک ته یریدون کو خشیت لرما واتقاكم له تاسو نه زیات د الله د پر تقوادار ما تقوا نه سما خساره دي لکن يصوم روزین سما وافطر کلنن سما نن روزا کا سبا ما کا سور جیونه سبا مانه سور دسی ځکه چې یو مخینه سي کمزور بشدار سنه بو غرض څه پیدا ووصلي منظم کوم شپې ټیم خو ارقد خوبم کوم ځکه چې د خزي حق وي د سترګو حق دی بدن حق دی چې یو مخ منځ ته ودرې د سبب ور پریواته وي غړو بدی کار پریخي به وسې عبادتو کې سورې بخه او کې خو د بدن خدي اوس پنه نه د کنه د اوس پنه ماشينونه هم خرابيږي چې یو مخ لګیدلی وي چې مړاوي نه آف کوي نه سویچ آف نه کې بسر ساتي اون وی کنه دینه خرابيږي موبایل دا یو مخې ولګاو چارش ته به یو مخې پینټ کوای چې کوا مکمل ولګاو کار پردي ماسات بدل سکرینو سزي امده شه د جنریټر د دول لګو یو مخې بس پټرول پکې چا ختميږي نوري چلاوا چلا خیر به کار پردي نه شه ته انسان هم لکنه کې دي شي دماغ دي کار پردي کې دي شي لیوانه شي کې دي شي را پریزي پالیش دی وهي کې دې شي د رګونه مګونار سدي کار په دې اډو کې دی رمات شي امده شي ته تزوجوا النساء اخذ سر ودم کوم نکاح کوم فمن رغب عن سنت ازما سنت طریقې شوخه کم سره د خبرو کې وی خبر نه انکار څه کوي نو به خاص ایمان نه دي کې انکار هونه نه کوي خو بس اساس زما خبره نه مانی بس خپل طبيعت چلی فلیس من د زمانه نشي کېدلې ځکه سما طریقه بوته نه خو حقن شنوريږي متفق علی. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دا حضرت سے فرمای چې پیغمبر سم فرمایلی دی هلاك المتنطعون خلق تبادی برباد دی چې شکی پزور باندې ځان سختي المتنطع من سختی کوونکې چې وځي کې سختی نشته د سختي کې یو ځای د جګړې نه د پکې جګړه کوي یو ځای د خبرې نه د پکې خبرې کې خو ځان د سختي را ولولې د ستای کې خبره کوي یو ځای د چپ وسیدلونی د پکې ځان چپي بس کم ځای د دې لپاره مناسب نه دی عمل کول لپاره مغه ځای کې د ځان ښکارا کوي خو دې ما ځان په مشقت کې چي کنه. قال حسلا سندري ور په مسم د خبر او کرواه مسلم المتنتون ثم المتعمقون
یو خدای څه د هر چی شي ولا شي کوي بیخته نه وځي. متعمق معنی څه د تعمق کوي، د هر چی شي چمړه وباسي، ویښته نه څرمن وباسي. هرې خبرې بیخته ځان رسول غواړي، چې شي خبره یي ورپسې دومره تفتیش کوي څومره تفتیش اجازت نشته. المتشددون فی غیر موضع تشدید، کم ځای د سختۍ نه هغه ځای کې ځان نه سختۍ کوي. عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الدين يسر، دین کی آسانی دا، دین آسان انداز کې جوړ شوی دی. خدای پاک فطرت مطابق دا عقل مطابق دین را لېږلی دی چې عام انسان په دې باندې عمل کولی شي. ولی یشاد الدین، او دین سره مقابله نشي کولی الا غلبو، که چا سره مقابله وکړه دین به په پاسه غالب شي. یعنې دین سره څوک ډغرې نشي وهلی او دین سره څوک ټټرې نشي وهلی چې زه یې کوم ته سمې درته وکړمه. سوره ذبیحه کې خمبره بدي کې اخر کې مخته پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه فرمایي؟ فسددو، نو میان روي اختیار کې، درمیانه چلیږي، ګرم سوړ ما چلیږي، دواړه چلیږي چې دواړه در کې ملاوټ وي به ښه وی. وقاربو، او قربت حاصل کوي. وابشرو، او خلکو ته خوشخبري ورکوي، نفرت یې ما پیلوي. واستعینوا بالغدوة والروح، خصوصا د خدای پاک نه مدد غواړي دینی او دنیوي امورو باندې. و سبا او سبعی سره څه معنی؟ ماښام او سبعی ټیم کې ذکر فکر ته توجه ورکوي. و شیء من الدلج، او لږه څه حصه د شپې ولا خدای پاک دپاره رڼا کوي، دې سره به کارونه برابر وي او خدای پاک نه ثوابونه به ډېر حاصل کوي. رواه البخاري. وفي روایت له سددو وقاربو وغدو وروخو. سددو معنی درمیانه اوسئ، وقاربو قربت حاصل کې. دا د سددو دپاره بس شه د تاکیدي معنا ده. وغدو او سبا کوئ، وروخ ماښام کوئ. څه معنی؟ سبعي ماښام عباداتو ته لږه توجه زیاته ورکوئ. و شیء من الدلجه، او شپې څه حصې کې. القصد، القصد میان روي د لازمه شي تاسو باندې، یعنی الزم القصد، الزم علیکم القصد، تبلغ الب مرام ته ورسیږي، منزل مقصود ته. قولو یا پر دې کې یشاد الدین، دلته وی چې یشاد الدین کنه د دین لفظ پکې چې د نائب فاعل جوړیږي. خاص شادو فعل مجهول دی. الدین هو مرفوع، دا مرفوع یعنی فاعل د علامه المسمى فاعل چې د نائب فاعل ویل شي، فاعل نه ذکر کنه. وروي منصوبا، منصوب راغله څنګه؟ ولی یشاد الدین احد، د سیل شبیا منصوب کې. وروي لیشاد الدین احد. وقوله الا غلبه الدين، بربني غالب شي سمانه اي غلبه الدين وعجز ذلك المشاد، اسختی کونکي سخت به عاجزه پات شي عن مقاومت الدين، دي دین مقابلین والی لکثرت طرقه، دین خوري زیات طریقې دي. والغدوه معنی سیر اول النهار، دی ورځي اول حصے کې سفر کول، کوشش کول، ژوند تیرول د فارم د شي عبادت کول. والروحه ماښام ټیم آخر النهار تیل شي. والدلج آخر الليل، شپې اخري ساعت سوي دې ټیم سړی راپاسي بس سبا منځ د پاره به بیدار وي او دین ولا لږه څه حساب دی تهجد وغیره وکړي. وهذه استعاره تمثيل، دا اصل کې مطلب دا خبر شه د تمثيل در کول دی، یعنی په یول د مقصد دی. لکه ته سبعی بګیلا غونې عبادت کو شپې خرنګ، دا معنی صرف سبعی بګیره غلیا. کله کله د شي ځای کې ټکا ذکر شي کنه غنه به د نه مر صرف اند سبعی بګیره معنا ار ټیم کې کوی خو څه د طریقې سره کوی چې ځون په تکلیف نه کوي، ځونی مخې په تکلیف کې سبب شي اندیشنه د زړه را موړ شوی. لکه خالص غوخي تکینه غوخه دور ډیره خو ماخه کنه سوی مخې دغه مری تر ورسول اخر به سړی ور زخت تاشي، اما هغه غوخه ته اخر درد وګرځي مایده خراب شي او الټي وختي نه به ځون تخیری کې ساخر د مو بنی تان در پری ماوزی دومره مویلې مخواړله خدا شیطان ما کو کنه دور شایسته زور د نه به ورسته شي کې تللی وای. نو مطلب نه د استعینو علی طاعت الله عز وجل، دی الله طاعت بنی مدد واخلی چې شی بنی بل اعمال اعمال فزری سره الله مدد به تحصیلیږي. فی وقت نشاط کوم سکون ټیم کې چست وي د مخم سبې سره چست وی کنه. وفراغ قلوبکم زړه فارغ به حيث تستلذون علی عباده، چې عبادت نه خواند واخلی. ولا تسامون، ستړي ستړي ونه نه لګیږي چې ارګمی کوي مخې وخی کوي. وتبلغون مقصودکم، مقصود ته ورسیږي. کما ان المسافر الحاذق، وخير مسافر چوغوي هغه خواغه یسیرو په هادي لوکات سندي سبعی مخوم کې سیدی ټین کې غرما کامی رش پشا کامی انش سړی طبيعت چوست وی کنه فارغ غاوی دی ټیم کې دی ټیم مړې روټه نشي خوړ اورې خو غرمه
واړه چای چې ته به لرګي راګرځوې بیا به نغري چای بیا به ته مړیو نه پخوې بیا به هله هله اوبه راوړه و دا راوړه راوړه صبح خو فارغې که نه بس ستا منډې وایسه لاسو پرې کارو بسې بیا د ماښام مزدیګري کې داسې 4-5 بجې نه ونیسه تر ماسخوتنه پورې ډېر کار وځي ویستریح هو ودابته دا په خپل هم آرام کی جنور یا آرام کی که آرام کوي که آتش سیات لا شنده شته که چې تسمالیا فیصل المقصود بغیر تعب بغیر د ستړي نه مقصود ته رسیږي والله اعلم. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد پیغمبر سم مسجد ترالو فإذا حبل ممدود ورسی وکتل چې داسې تړلی شوي وه اوږدوالي کې څه ممدود منه تړلی شوی بین ساریتین د وسطنو منځ کې فقال تپوس یو کو چې ما هذا الحبل د رسی څه دپاره او څه مقصد دپاره دي چې رسیونې څه شه کوي قال غلس هذا حبل لزینب دا زینب زن دپاره تړلی د په اضافه تر چې کله بدن کې رستړي شي ودرېدلې نه خاطو شي یا بدن سش شي نتعلقت به اندی بنی به زون شي لکه مخ ته ورسه زون ته څه وچې داسې غور زینا ور بنی که نه ویلوړي کیا ور بنی ودرېدا شي تاکیا ور بنی وای نوستې کیا ور بنی تاکیا وال شي فقال النبي عليه الصلاة والسلام پیغمبر سمو فرمایل حلوه در اخلاصه کوي رخلاصه کوي دام څه کارونه رخصتي دي لیصلي احدکم نشاط داسې که څوک مونځ کوي که نه هغه ټیمه پرېږده کې چې نشاط کی طبیعت برابر وي الله دی وکي فیضا فتره چې کله دا کمزوري شي خراب شي نفلی عبادات تی فرض خو باسي کوي نفلی کې دومره سړی ولې ځان په تکلیف کی چې کله ستړی سوشي په لیر خود خوب دی وکي چې خوب سره بدن پڼه شي را برابر شي بیا دی وکي که نه چا خو نیولې نه د متفقون علی نه د عبادت ولا طریقې موږ ته پیغمبر سم خیر څو ګوره نن سبا خو د خلکو نه پاتې شي دومره عبادتو کې همیشه د داخل عبادت خاص ور پاتې دي خلکو نه خدانور معاملاتو کې دا خال اعتدال شروع کی ځکه چې اعتدال نه خبري وبسري دي کا ګوري زوی بنې بد سیاوځي کوي ته به څه کزوی لکه قاتل کړه ده دومره بي ذاته کې ساز زړه بره تور شي زنه به دسي کوي اوس وګوره د افراط شول زنور کې تفرید کې زویر بنې دوره ګرون وي که غلط کرو کیا وته خون دی بس تیس ویری ګډ شاباش دینه خیجه کنه یو شي کیا اعتدال نشته د متفقون علی. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نعس أحدكم داس کله چاته جامع راشي یا خوب راشي یا خلی په کولویدو شي وهو يصلي منځ کې چې کله سره ستړی شي به یو مخې خله سړی کولاو پتی کیږي که نه په سرګرمي ورځي په لیر خو داسې ټیم کې دی خوب وکړي حتی ذهب عنه النوم چې د خوب ولرځي خوب هم تا ته میلمه راغلی دی یو مخې دي تنګی ما ځان سره که که نه ما ځان سره که درونه سور وي پرېږدي نه کله درته یو حالت در پیښوي کله بل حالت در پیښوي خو ویر که ورته ټیم ویر که د خوب د بیا نه پرېږدي په کالور باندې دا د قرض د در باندې که دا قرض د ځان نه لري نه کو دي باندې بدن ته د تکلیف رسي بیا فإن أحدكم إذا صلى یو سړی چې کله لمونځ کوي وناعس دلې خوب کې اخته د سترګې پړکال دی لري څه پته لګي اوس لعله یذهب یستغفر کېدای شي دا به لګي ځان ته به استغفار کوي خودي په ځای به په یسب نفس ځان ته به خیري شروع کړي یا کېدای شي پرسۍ شروع کړي متفقون ځکه چې یو مړی خټې باندې خلک پرسۍ ډېره وایي چې کله د خوب حالت کې به پرسۍ خلک ډېره وایي. وعن أبي عبد الله جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال دا حضرت سے فرمائی كنت أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات پیغمبر صلی الله علیه وسلم منځونه کول فكانت صلاته قصدا پیغمبر صلی الله علیه وسلم منځ به درمیانه وکنه چې بل چا د منځ پړی به درمنه کا ځان ته کې به وګد کا چا نه نیولې او خطبته قصدا خطبه شو درمیانه و رواه مسلم. قوله قصدا من بين الطول والقصر نډر وګدو نډر کم. وعن ابي جحيفة وهب بن عبد الله رضي الله عنه قال دا فرمای چې اخر نبی صلی الله علیه وسلم بین سلمان و ابي الدرداء پیغمبر سم چې کله د سلمان فارسی سی او د ابو الدرداء سی په منځ کې ورورولۍ قائمه ک بایچار هغه زمانه کې د بایچار قائمول شو کنه نبی سو کړلو فزار سلمان و ابو الدرداء یو پیر کې د سلمان سی د ابو الدرداء سی ملاقات تلل شي یو ګورم زیارت یو کوم تفوسی لګو کو ملګری دي فرأى أم الدرداء متبذلة چې سلمان سیبو کتل د ام الدرداء بیبي د دې ښځه وه که نه دا ډېره په بیکاره حالت کې متبذلة منه کپړې مفړې برابرې نه وي هغه نه علاوه نور داسې حالات صحیح نه و که نه کار وله یو مخې کپړې غوستولې وي یو مخې بس کارونو ته سړی اخته وي
فقال دیوتی چې ما شانو کې دا څه چل دی او ولې داسې یی قالت هغې چې اخوک ابودرده لیس له حاجة فی الدنیا د ابودرده ملګری د څه دی ورور دا په دنیا کې حاجت نه لري دنیا کې منه ښځو ته شوق نه لري او زړه ولا داسې نه ورکوي بس ورځې روژه یې شپې دوی مخې تهجد کوي بس توجه نه ورکوي فجاء ابودرده چې کله ابودرده راغلو کور ته فصنع له طعاما کانه روټۍ وله تیاره کړي وه فقال له نو هغه به ورته چې کل ته خوره ابودرده سلمان صاحب ته چې فإني صائم زه خو روژې به نه یم قال هغه ته ما نه بیا کړې موری خوره منه حتی تګل چې تا خوړلي نه یې فاکله مړۍ وخوړل فلما کان لیل شپه شوله ذهب ابودرده یقوم ابودرده بس ولاړ یې مخې تهجد یې کولو فقال له سلمان صاحب ورته چې نم خوب وکړه لږه لږه خوب وکړه فنام خوبوالی شو هغه ثم ذهب یقوم بیا را پاڅېد 3 ساعت بعد کته فقال له بیا ورته چې نم خوب وکړه که نه نورم خوب وکړه اخر کې به بیا وکړي تهجد فلما کان من آخر اللیل کله چې شپې اخري حصه څه شوه لکه د اذان نه مخکې یوه نیمه ګنټه راپاڅې قال سلمان سی وی چې قم الآن اوس پاڅه چې خوند وکړي فصلیا جمیعا دواړو بیا لمونځ وکړو تهجد وغیره فقال له سلمان هغه نه به سلمان سی پوهېږي چې ان لربک علیک حق په دې زه ښه پوهیم چې حق تا باندې د خدای شته د پروردګار د باندې حق شته خو خدای پاک ډېر غني ذات ته فرایض واجبات صحیح پوره کوه نور د نفلي عبادتو کې ځان باندې ډېر تشدد مه کوه سختي مه راواله و ان لنفسک علیک حق د ځان در باندې حق شته ده که نه ته بدن ته خوب نه ورکوې اخر به دې وینه راوچه شي هډوکي به دې راوچ شي مزغه به دې راوچ شي که نه یو مخې د شی کوي بدن ته به راحت ورکوي چې راحت دې ورنکو کار پرې دي ولأهلک علیک حق د کور وله خلکو در باندې حق ته ښځې در باندې حق ده فاعطي كل ذي حق حقه هر یو ته خپل حق ورکوه که داسې نه کوي به خوان کوي نه کوي خوان که نه ته اوس په دوره نه پوهېږدو خبره باندې دو خو جواته خبره چې د خپل حق ورکوي که نه اوس یوه خپه د دې کې د بوټ غوستوالی بله دی چې زه نه د پیرخمنډې ګرځم در دو زه لږه اسیلوم د بله ورځې دې خپې زه به تلم چېرته کې غلط کور طرف ته صدا ګوله غلط کور طرف ته تللی روشه ستبرګي سره د نه کاټ وو برابر به شي اوس د څه د توپ خبرې ویر کدی دی خپې در باندې حق ته وي کې د بوټ غوستوالی بلکې نه غوستوالی خوښ به شي فات النبي صلی الله علیه وسلم پیغمبر صلی الله علیه وسلم فذكر ذلك د خبره ته ذکر کړلی سموته خو سلمان صاحب د سیل فقال النبي صلی الله علیه وسلم صدق سلمان ته بالکل درست ویلی دی رواه البخاری وعن ابي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضی الله عنهما قال ته حضرت فرمای اخبر النبي صلی الله علیه وسلم پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته دا خبره ورکړل شوه دا خبره ته وکړل چې سن یقولو زه خو د دا انس والله لصوم النهار ورځې دینه بعد روژې نیسم ولاقومن اللیله شپې تهجدونه کوم عبادات کوم ما عشت څو پورې ژوندی یم ما فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر صلی الله علیه وسلم انت الذي تقول ذلك ته اندوی څه دا خبرې کوي فقلت الموتلس قد قلته بأبي أنت وأمي يا رسول الله مخبر کل اندس یلی دی قال پیغمبر سمتلس فإنك لا تستطيع ذلك ای عبد الله دي طاقت ونشي لرلی فصم کله روزی نشو افطر کله مانسه ونم کله خوب کو کوم کله ما کو رپسیګه وسم من الشهر 3 ايام میاشتې کې درې روزی نشه د ډیر دی فإن الحسنه بعشر امثالها ځکه سیوانی کې په لاسو بدلېږي درې روژې په 10 بدل شي وذلک مثل صيام الدهر د داسې لکه ته ټول عمر روژې نیسې ویلې ساري میاشتې نه 3 ورځې روژې نشي روزې وله خو باسې رسې رمضان وله هغه نه د نورو میاشتو وله تو ته به روژې شمرل شي نه داسې ټول عمر ترتیب کوه قلت مته چې په نوتیکو افضل من ذلک زه دینه زیات طاقت لره درونه په زیات یې نه قالت چلو که داسې خامخا کوې که نه فصم یوما وافطر یومین به داسې چال کوه 15 ورځې روژه نیسه 15 ورځې ما نیسه هغه څنګه به شي نه 10 ورځې روژه نیسه یوه ورځې روژه شوه 3 ورځې روژه ما نیسه قلت دې زه بیا متل په نوتیکو افضل من ذلک زه خو دینه زیات نیول شم طاقت م شو د قال فصم یوما به داسې که یوه ورځې روژه نیسه وافطر یوما یوه ورځې ما نیسه دا د داود علیه السلام طریقه ده فذلک صيام داود علیه صلی الله وعلى نبینا وسلم دا خو د داود علیه السلام طریقه ده کنه وهو اعدل الصيام دا ډیره برابره ده ډیره موافقه ده ډیره اوفقه ده ډیره اعدله ده ډیره احسنه ده ډیره اجمله اکمله طریقه ده ډیره د انصاف مطابق طریقه ده وفي ريتن هو فرمایا هو افضل الصيام فقلت وإن يتيك افضل من ذلك رسول دین زیات نیول شم فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم لا افضل من ذلك دین افضل طریقې نور نشته بس کا نشته د ست سیاتو سیا
ولا نكون قبلت الثلاثه الايام التي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم. بیا عبد الله سی بي سرمون د کا غدر رضی ولا خبره مو قبول کړي چې کومه په مرسته مت س کړي وا احب الی من اهلی و مالی غمت د خپل مول نه اهلنا خواخه د خوس بس تیری دی خبره رنه. وفي روایت نویرات کې د سر غل سلام مخبر اے عبد الله مو ته پته نه لګیدلې که څه مو ته د خبر کړي شي د سنه کته سو مدهره تویلی زب ټول مروزین سم تکرار القرآن کله لیله شپې کې ویزل قرآن پرات دیر سي پاره وقلت سمو ته جوابر کو صحابه لا د سیخم بالکل دی یا رسول الله ولم اريد بذلك الخير مو صد سیرادا نه د باده اراده مقصد مده څخه ثوابونه ځان تحصیل ک. قال پیغمبر سمته پسم صوم نبی الله داود علیه السلام دی خدای نبی څه طریقه و روزي کې ماغه شی روزي نه صاحب انه کان اعبد الناس. داود علیه السلام په خلک ډېر عبادت گزاره کاسودی بکور کې طریقې مقرر کړي و ته به ډېر درې کاسون ته سپوڅې دو درې غنټې پر عبادت کې به تاسو خو ویل شي به کور کې عبادت نه کنه به تاسو ورپسې عبادت کوي ورپسې تاسو کوي ورپسې تاسو کوي ورپسې تاسو کوي نمبر ورګه خو د کور متش نه بسار ټیمه کې تلاوتونه عبادتونه ذکرونه فکرونه کور کې تقسیم کړه عبادت طریقه لکه اوس پارات څه کې د جیوارو ته خلک یې نه کنه زناوري خوري نو کور کې د سالور سړی دي خو بیا خاصونه هیڅ تکلیف نه د 2 غنټه ته تیر کښ په دوی دا تیر کې دوی دا هیڅ تکلیف باندې ستړي باندې خوبونه ما پرې مزدوري با کول شي نه د شته طریقې تاسو خپل وای وقر القرآن په کل شهر خو مخه قرآن الغوړي میاشت کې یو ختم کوي چې سی پرایا یا قلت سموت یا نبی له انه تی قبل من ذلك زدنا زیاتی طاقت لره قال وی فرمایل س فقره په کل 20 به شلو رزق کې خیر دی قلت مدل سی نبی له انه تی افضل من ذلك دنا زیات طاقت لره کنه قالو تی فقره په کل 10 ان شاء الله 10 کې ختم کوي میاشت کې 3 ختمونه قلت مدل سی نبی له انه تی افضل من ذلك دنا زیات طاقت لره کنه قال فقره په کل 7 شلو به د سیکا کنه اری افتی کې تلاوت ختم کوا قرآن ختم کوا ولا تزيد على ذلك دین زید بمایا. نو د عبد الله سیبی سورست ډیر افسوس مکو سړی ځونی کې په ځون پیږي نه کنا سي زور ویل ک خلکو نه مریدري سړی کې د سي مستی ورکی لکه غوسکا په دیواله اخکاری سوای خسکله زور شي به ځون نش سمبلول یس حضرت صاحب څخه د محترمان د شیطا خیال وسلګه زبدا عبادت ارسوت وکړل شه حالانکه زندگی کې مرحله رزي سړی بني ارسوت به ته په یو حالت بني نه وي په شدت تو اسمو سختي کو په شدت د لیمو بني سختي خپل روغله وقال للنبي صلى الله عليه وسلم په عمر سموت یلی او کنسینه کله تدری ته تصفات لعلك يطول بك عمر څومره بدوک شي نو قال دي فسفرت خبر بالکل ما غاد وګرځدل ما غه حالات تیل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم کومه خبر مت پیغمبر سم کړی و فلما كبرت کله زبړا شونو ودی تو ډیر موغتل سرمون درمن د كنت قابلت رخصت نبی الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر سم خبره مقبولی کړی و خو صحابه د سی غیرتی خلکو سیول و خبره ونی ولا ډیر په تکلیف هغه به کوله ډیر سمواله نه دا طریقه نیول زبدور عبادت کوندر عبادت کوزوس نه پرېګاده لکه دې ځون ته دا خبره نیول دې کې دا مثلا ځون ته غاټ شو سره خو مخ کوم کس کیږي نه د زنه خال د شې دي کنه ساغو بي خيله ک خپل لوز وادینه به غړیږي نه سوی دا په کاوم بیر سوتی کوي سوای دا شینا کوم بیر سوتی نه کې سره د دور زول نه وي مدي زوسونه و په روایت نورت کې د سره غلی سوی ان لولدک علیک حقا تو من دي بچي حق ته په روایت لا صام من صام الابد کوم سره مشار زینی شید د سوی سره روجیوان نه ولې ځکه د شریعت خلاف ته ثلاث اندرج لرتلی وفي روايه احب الصيام الى الله تعالى على تخاخر جداد صيام داود الاسلام طریقې بني وحب الصلاه الى الله تعالى على تخاخ منسكم د صلاه داود الاسلام طریقه واغ څنګه کولو کان نه منسب الليل نیم شپه خو بيواله شو يقوم ثلث دریا مې سي کې برا پوسدلو بیا غنه بد دوباره خو بيواله شي بس ترګي برابر شوی نه مسدسه بیا خو بيواله شپې ګمې سي کبه چوږي سمو خوب سره بیا یوري رويشن بم خوب تختی بیا اخر کې را پوزيګا س پارز واجب خبر نه د وکانه سوم يوم ورز بنجان ولا يفتر يوم ورز بنني ولا يفر الى زلاقا کله به دښمن سره جنگ شو به تخالو نه بیا مقابله ته مضبوط ودرېدلو وفي روايه قال روایت کې د شی ترغلی س انکحنی ابي امراه ذات حسب د عبد الله بن عمر صاحب له خبر ژوند کې د لړډري قیمتي خبرې دی وکړلې او تاسو خپل ژوند له تجربه یا بیان کا کسیدی بنی خطيري شي دا خبرې کنه مخت خبره کې سنې کوخ مکړو خزر ته کړیو ابا جان ان که خاني ابي امراه ذات حسب خخذ حسب نسب ولو وكان يتعاهد كنته او دیول د کومه ابا جانو کنه دی به خپل د غنو جور
د دغې ښځې ډېر خیال ساتلو کومه دي څه وه زوجة الابن د زوی ښځه ای امرأة ولده کنه چې شتل شي ربی کې د زوی ښځې تیل شي نه فیسألها عن بعلها دینه به د خپل خاوند په باره کې تپوسا کولو د سخر تپوس به نه کولو څه د خاوند څنګه د څه حالاتي فتقول له هغې به ورته جواب کیلو څه نعم الرجل من رجل ډېر ښه سړی د دې سړی نه خو لم یطأ لنا فراشا بشتري ته خپه نه اوچتوي یعنی بشتري بنې نه کیني څه معنی لم یطأ لنا فراشا معنا دا سره کاټ په نږدې کېږي نه سملستي زوی په شریکه بنې نه سمولي ولم یفتش لنا کنفن لوس موس نه وایي چې ته دلې لیدلې فتش پتې شو لټونې تیل شي که نه کنف شي تیل شي د ته خرګ لاندې زوی تیل شي ته خرګ لاندې لوس نه وایي څه معنی یعنې لټول نه کوي منځته نه څو ټیم نه سموره غلی بس اندالاتی بس عبادات ته کوي ذکر فکر کوي روژې نیسي تفتیش نه کوي شیون نه لټوي فلما طال ذلك علیه کله دا خبره په دې باندې اوږده شه سیری باچای خم د داسې هغه کوي اعمال کوي نه ذکر ذلک للنبي صلی الله علیه وسلم پیغمبر ته دا خبره وخیاله فقال پیغمبر علیه السلام ته هغه ویلو پیغمبر سمتویل څه القني به ما ته یې راوله ملاقات یې رسره وکړه اس فلقیته بعد ذلك غنا بعد ملکوت سره وکړو پیغمبر سره فقال مجلس کې په تاسو مت څنګه روزي نیسي قلت چې ما تی کل یوم زار ورځ روزي نیسي قال سو کې په تختم ختمونه څنګه کې قران کریم له قلت کل ليله نرشفي خاتم کون کې نزه وذكر نحو ما سبق مخيوني خبري ستيري شي دي مغه وت بیان کړلې وکانه يقرأ على بعض اهل السبع الذي يقرأه او کور کې د خزي تبيغات ولو کوم دي منزل سو صبح منزل تل شي کنه قران کې منزلونه من دي و منزل دي کنه دا به وت تیراوالو بس خزي ته يعرزه من النهار شپې به ته پیش کول ليكون خف عليه ناوريزي به تیراولو کنه س شپې به دي ته ماغه تهجد کې اسونه لکه کله ته تهجد کې تلاوت څه کې وريزي به چوته تیرای کنه زبر کې خاخي کنه څه به کولنده منزل به خزي ته تیراولو يعرزه من النهار شپې به وريزي به ته بیان کړلو سمونه یو ورکه زدام د کور غلطي خو نشته ليكون خف عليه بالليل س شپې سید رګي سره ویل شي و اذا اراد ان يتقوى کله کله دی وغختل سیر لګ مضبوط شي کنه طاقت سړی کرو شیاف تر یمن سوري زی بیا روجاونه ستل خو بیا به مغور روجي بیا په زور نیولو اخسوا بیا بشمار لی وسام مثلونه مغور روجي بیا نور روجي کینو لی کراهیت دی کراهت نه دا به بعد غنل سید رو کشیئا ست شای پر نګ دی سفارق علیه النبي صلی الله علیه وسلم کوم شی بنی پیغمبر سره د جدا شه دی خو پیغمبر سره په ژوند کې انده عبادت کړي کنه پیغمبر سره په شو دی چې بیان د سیته ژوند تیراو لکه څنګه مو غټیم کې تیراوالو مختص كل هذه الروايات الصحيحه دا ټول روایت شه دي صحیح دي معظمها في الصحيحين دي والاکثر س بخاری مسلم کې دا وقليل منها في احدهما او کما حصہ دي نه په یو کې دی یا بخاری کې یا مسلم کې وعن ابي ربيعي حنزله بن الربيع الاسيدي الكاتب احد كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم دا ابو ربيع صاحب صدا حنزله نامي حنزله بن ربيع دا د پیغمبر سم دي کاتبین وهنا شد یو کاتب د دیبو وهي مهلی کلا کاتب وهي تل سیدا قال ليس لقيني ابو بكر رضي الله عنه يفرق ابو بكر سي مسر ملوش فقال مدلس كيف انت يا حنزله څنګه حالت کې حنزله قلت مدلس نافق حنزله منافق شو مطلب دا د سیاري مچ شکو صحیح عاداتو کې نه وسو کله کله مو پیغمبر سره نو ست به لکه جنت جهنم مخه تسکل لور زوی ته لور شو خزو بچي سره اخته شو نار صدر نه پویر شي قال ابو بكر سبحان الله ما تقول ذات سيد خبري ما كوا قلت مدرس نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم كل اسمه پیغمبر صلی الله علیه ذکرنا بالجنه والنار جنت جهنم خبري کې د سره تلاګي کا النار يا عين تبي کستر غمخي تدید سیالات مد جوړ شي خو پیدا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم کلمه پیغمبر سم نه لوړ شو عاپسنا الازواج خذ سره د اختا شو ولولد بچي سره د مشغول شو خاذ سره د مشغول شو وزويعات زمکو جیددونو کې د لاګیا شو نسینه کثیر ډیر خبره د وی راشي پویر من ذهن نه وزي مطلب دا سبا سندوشونه کې سړی اخته شي به هغه سیالات نه یسړي کنه قال ابو بکر رضی الله عنه ابو بکر سویتل فوالله ان لنا القمص لها زمتدد سیالات پیخیږي کنه سراسا ویر شو پیغمبر سنت پوسو کو پن طلقت انا ابو بکر سمو دواړه ولو حتی دخلنا على رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر سم تولل فقلت موتي نافق حنزله یا رسول الله حنزله منافق شو د فقول رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ذاک ویل څه چال د څنګه
قلت متلس یا رسول الله نكون عندك چې کله مو تو سره در سره تذکرنا بالنار والجنه جنات جهنم خبرې کوي نه کأن رأي عین داسې لاګي تیز لکه سترګو مخې ته دي لکه موږ ګورو فایده خرجنا من عندك کله تو نه لوډ شو کنه حالات مو د بدل شي عپس نه الازواج والاولاد والزیعات نو مشغول شو خځو بچای سره ازمکو سره کوټو سره چیش سره کلچی سره نسینه کثیر ډیر خبرې د یود نه وزي وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده قسم يخلص لو تدومون على ما تكونون عندي که تاسو په مغالات باندې څه شی لکه د کوم حالات کې مو سره یا رسول د شیدو څخه نه کیږي کنه کله څه شی کنه په ذکر فکر کې لاګي ولا صفحاتكم الملائکه تعالی پر شو کوم خو د شی سپرشتي به سره لسونه ستړي ماش کې په بشتارو باندې او پیتور په کوم لیارو کې ولکن يحنزل ساعه وساده خبري کله د سر رسول نه ثلاث مرات درځلې وته ویل رواه مسلم قوله ربعين بكسر الراء رلون دي زیر ده والاسيدي بزم الهمزه همزه بن پیش وي وفتح سين سين بن فتحه ده وبعد حياء مكسوره مشدده دين بديات سالون دي زیر ده مشدده ده اسيدي ده اسيدي وقول عفسنا سمنا ده هو بالعين والسين والدل شي عين سره پسته عين سره ده بالسين سره ده المهملتين سره بن ټکی نشته اي عالجنا ولا عبنا خذ سره مشغول شلی وغيرها کې بچای سره مشغول شو وزيعات من المعايش زندگی ول اسباب زمکی وغیره دغه شونو تل شي کله کله د خال کان د سیاسي بیان کې نو سو کله مو بیان د سي متاثر شو ته به کاوز به حمله کو یا وز ان شاء الله تکبیر غاغو بو سو خراسه سلوټ شو ګنټانی ما ګنټا تیریږي چور تار شم خاتم شي لکه چی شي وعن ابن عباس رضی الله عنهما قال ده حضرت سے فرمای بینما النبي صلی الله علیه وسلم یخطب پیغمبر سم خطبه ل اذا هو برجل قائم يكاسي وقت لسويلورو فسأل عنه تپوسی ونوکو فقالو دی په باره کې تپوس وکړه دا چوک ده فقالو خلق ته ابو اسرائیل د ابو اسرائیل سړی د نمیږي د نظر دی دا نظر منله ده سيقوم في الشمس ذو بغرمته يمخي وداري ولا کو د وکینه ځون نفس اصیل وي څ نفس اصیل شي ولا استزل دي دایلی ولا استزل سیوري د بدونه کینی سارا ولا تکلم خبري بونه کې چب بوسي سما کده جبي زډیر تابو کنه و سوم بری دایلی کنه دین ابد دروجینی س د نفس خ اصیل کا فقال النبي صلى الله عليه وسلم آف علی السلام ته پر سمروه دي ته ساډ ریر کې مترفنا فلیتکلم سنن بعد د خبري شروع کی زکه څنګه وسیدلو کی هیڅ ثواب نشته ده وليستذل عمد شیطا دا سړی سیوري ته کې نستل شروع کی نه غرمه ته ما ګرځي بیمار بشي ارسنه به خاطو شي ټول عبادتونه وليقود د سړی ته سکیدنی په لړی مخې ما د رخپی به کور پریږدي وليتم صومه خدکم رجنیل خرد د رجید ورونه سکم ناظر منل رواه البخاری کوم لا لا شون ول نظرونه د چګنه مانی